نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. دا سورة یوسف تی یو لسم رکو دا. پدی کہ اللہ سبحانہ وتعالی دا یوسف علیہ السلام واقعہ بیانی او تردید پوری واقعہ رو رسیدہ چې یوسف علیہ السلام رونو ته ځان خولو کله چې هغه ډیر زیات د خپل غریبه او د خپل دغه اظهار وکړو او د خپل والد صاحب د ضعیفه اظهار وکړو او اخر کې کورنا هغه چې کوم لوخي کودینو هغه هم وروړو او داغي په ایواس کې چې سماتي ګوډه داسې پیسې ورسره چې هغه چا عام مارکیټ کې ناغشتي هغه ځان سره وروړي وي او پوره پیسې ورسره نو دومره غربت ته تاریخي او ډیر لوی قاتسالی و نو فریاد بیا شروع کو یوسف علیہ السلام ته داغي نبی بس یوسف علیہ السلام متاثر شو یک دم ورته ځان خولو او ورته وی چې تاسو یوسف سره چې سکړی او دا غرور سره نو دا عبارت کې څه وایي نو بس یې پېښ چې د یوسف واقعې د څنګه پته ولګیدا نو یک ځای ورته چې آیا ته خو یوسفي نو هغه ورته یا بالکل زه یوسف او الله په ما فضل کو او الله سبحانه وتعالى زه د کوم سختونه او د کوم مصیبتونو نه راوستم او نن ادارې زکم دې بادشاہت را کړې ده نو دا د الله قدرتونه دي چې الله سبحانه وتعالى چاله ورکي نو هغه د کوم ځای روچت کې کوم ځای ترسي د دې واقع کې ټول الله په خپل قدرتونه خولي دي چې انسانان به د یو سړي د ختمولو د ضایع کولو د منصب نه د لری کولو هغه به لری کولو کوشش کوي لیکن چې الله نه وي غوښتي نو هغه څوک کولای نشي دلته کې علماء ډېر تفسیر لیکلی دی چې د خپل وروڼه ملامت نه کړ او هغه ذکر به مخکې اوس راشي ولما فصلت العير او کله چې دا قافله راووته قال ابوهم نووی دی تپلار انی لاجدو ریحا چې زو ممما اغا وی یوسف د یوسف علیہ السلام لولا تفندون کچر تاسو ماتا داونوای چې یره دې د په مازغو باندې څه چل شوی دی یعنی مازغی کمزوري شو روز داسې خبرې کوي سلوی 50 کال او شو یو سړی روښ شوی دی او دې اوس لوي چې په ما باندې راغب وی لګي او دغه کمیس چې کله یوسف علیه السلام دی رونو لورکو نو یې چې څنګه د مصر نه وروته نو دل الله پاک دغه د یوسف علیه السلام خوشبو او رسوله د دې مخکې د الله پاک امتحان نو پوره شوی نو هغه په مصر کې موجود او دغه کمیس هم ورسره خوشبو نه راتله چې کله د الله امر وشو نو دا دلته کې فرمایي چې علم غیب پیغمبرانو تم نشتا
البته د نور خلقنا الله پاک مخکې هغه ته کوم خبر چې را لېږي هغه لا نور ته نه پتا مخکې پیغمبرانو ته راځي بیا هغه نور خپل امت ته سناوي قالو نو دیوته په جواب کې وایي چې کله دوته چې دا وی ماته د یوسف داسې روان غونته دي نو قالو دیوته لا تالله دا الله باندې مون قسم وي انک لفی ضلالک القدیم بشک ته چې کوم دی هغه زړه یعنی ضلالت دلته کې گمراهی نه ده یعنی دلته کې هغه استاوي یاداش کمزوري شوی دی او دا ستا یو دومره د یوسف علیه السلام نوم یاد کړی دی چې بس هر وخت په خوله باندې جاری وي چې څه وشوي وس یوسف نو وایي دا ستا زړه دغه فلما ان جاء البشیر کله چې راغه دته خوش خبره ورکول والا سړی القاه نړمبه چې کله دغه سړی ډیر د کافلین را مخ کې شو په اسبا د سور شو او د دنوم نه الله پاک ذکر کړي نه چا کتابونو کې داسې خاص راغشته دي خو دې مخ کې د کافلین راغ اکثر داسې خوش خبره والا سړی چې وینو هغه کوشش دا کوي چې زه مخ کې را خبرې اوسم نو هغه مخکې راغو په تیزه او یعقوب علیه السلام لراغو او بیا هغه کمیس چې کوم دی القاه علی وجهه هغه کمیس واچولو د هغه په مخ باندې فرتد بصیره نو د معجزې په تور باندې دغه کمیس وهلو سره د هغه نظر واپس راغو ګوره الله پاک معجزه ورکړې وکنه دغه یوسف علیه السلام په کمیس کې الله پاک دا خاصیت کې خدا غ وخت کې کني دینه مخ کې یو کمیس د سره د یوسف علیه السلام پروتو نو هغه کې دا خاصیت نو هغه د نه چې کوم کمیس رولې ګولو نو هغه کې دا خاصیت الله واچولو نو دینه دا مطلب شو چې په کمیس کې دا خاصیت نو دا پکې الله واچولو کني یو کمیس خود سره الډی پروتو نو دلته کې الله پاک فرمایي چې قال علم اقول لكم نو چې کله د نظر راغور د بیا خلکو ته وی هغه چې کوم ورسره خو شاکنه سور دې مخکې وته خبره کړو چې دا غوی خوشبي مال راځي قال علم اقول لكم ایا ما نو وی تاسو ته اني اعلم چې زه پیجنم یعنی ما ته پته ده من الله د الله د طرفنا ما لا تعلمون چې تاسو ته کومه پته نه یعنی الله د طرف نه چې کومه مال وਹੀ راغلی ده او په ما باندې چې کوم اثر ښکارا شي دی الله پتا سونو ښکارا شي نو د پیغمبر دا نشانی چې اول به په پیغمبر باندې وਹੀ راغه بیا باغ خپل امت والته امتیانو تخولا قالو نو دوته یا ابانا ای زمونږه بابا جانا استغفر تو استغفر ته چې کوم دینو مغفرت وغواړه الله نه زمونږ د پاره ذنوبنا زمونږ د ګناهونو ان كنا خاطئين مونږ ډیر زیات خطا کاری مونږ ته ډیر تکلیف درکړي دا څومره تکلیف چې د یعنی یعقوب علیه السلام ته ملاو شو خو د زامنو د لاسه ملاو شو کنه زامنو دا پلانینګ کو زیات جدا کو دا دومره لوی په غم او حزن کې د الله طرف نه امتحان وو خو وسیله او ذریعہ خو زامن شو نو خپل د ګناه اقرار وکړو دغه وخت کې او بل الله ته درخواست کوي یعقوب علیه السلام ته درخواست کوي چې مونږ د پاره د الله نه استغفار وغواړه او بل دا چې تم را خپل مغفرت وکړه تا ته چې کوم تکلیف رسیدلی نو اول راته ته مغفرت وکړه او بیا د الله نه مونږ ته پاره یعنی معافي وغواړه چې الله پاک زمونږ بخشش وکړي او مونږ په دې ګناه کې رانیسي نه قال نو یعقوب علیہ السلام ورته وی سوف استغفر لكم ضرب زستاسو د پاره استغفار غواړم ربي د خپل ربنا او ما معاف کړي یعنی ما معاف کړي او د الله نه تاسو د پاره استغفار غواړم انه هو الغفور الرحیم بشک چې هغه بخونکی او مهربان دی دلته خبردار چې هغه وخت ولې د دعاونه کولاسی او چتولې نکو د دعا د قبلېدو د لپاره خاص وختونه په احادیثو کې راغلي دي
لکه مثال یو د روجماتي وخت په زمون رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله د روجماتي وخت وي او دغه وخت د دسترخوان خلکو ته پروت وي او دای خوراک سکاک داغې نه کوي چې کومې پورې بانګ نه ویلي یا وخت نه شوي د ماښام نور نه وي پرېوتي پراتی ورته څه دغه وخت کې چې دی کوم دعا غواړي نو الله په دې باندې فخر کوي او دې دعا قبلوي. بل د پیشمني په وخت کې الله سبحانه وتعالی دعاګانې قبلوي. د جمعې په ورځ او په شپه کې داسې یو ساعت ته چې الله پاک پای کې دعا قبلوي. په رمضان المبارک کې داسې وختونه دي چې الله پاک خاص طور د پیشمني وخت چې کوم دی نو دا ډېر زیات مقبول وخت دی او په احادیثو کې د دې ډېر زیات فضیلت راغلی دی. فرمایي چې د الله سبحانه وتعالی د خپل شان موافق د هغه رحمت نزول کوي اخیری اسمان ته او بیا وایي چې زما بندګانو چې چا څوک مانه غواړي نو وغواړي چې زه وله ورکړم. نو دغه وخت خو ډېر کم خلک پاسېدلي وي که نه د بانک نه مخکې لږه لږ غونټې ټایم دا ډېر کم خلک پاسېدلي وي. نو دغه د قبول دعا ډېر سخت وخت تهجد وخت کې تر بانګه پورې. نو دلته کې ورته چې زه به زر تاسو دپاره د الله پاک نم دعا غواړم ځکه چې هغه بخونکی او مهربانه انه هو الغفور الرحیم هغه بخونکی او مهربانه. اوس الله پاک فرمایي مخکې فلما دخلوا کله چې دی داخل شو علی یوسف علیه السلام یعنی خاریه ته آوا الیه ابویه نو هغه ځای ورکو خپل ځان سره دغه خپل مور او پلار لا وقال ادخلوا او وی چې داخل شي مصر د مصر ته ان شاء الله امنین کچره غوښتي وي الله پاک نو په امن سره تاسو دلته داخل شي. ګور دلته کوم د الله منشا په ذکر کا ځکه چې الله یو کار نه غوښتي هغه نه کیږي کنه. فرمایي چې کله دته پته ولګېده چې مطلب ای را روان دي کارندې را کړی نو دا پیاده به خلک روانو نو بعضې دغه کې روایتونو کې 2 یا کسان راغلي او بعضې کې تقریبا 93 یعنی 93 کسان یا 92 داسې مختلف یعنی کسان راغلي دي چې دا بیا د نوسی او بچی او دا ټول زنانه دغه دا دونه تعدادو نو دا د قافلې شکل کې راغله. نو د لرې ځای نه دی کتلو بس بیا یعنی دغه ته ووایي چې هغوی را رسېدو والې راښکاره شو لوی لوی ډاګونه بو او لوی ځایونه بو بره په ډیری باندې خلک ولاړو. نو یوسف علیه السلام سره د خپل پوره کابینې او ورسره دستې او دا ټول د هغوی د استقبال دپاره راغه او پلار او مور یې ورونه او خویندې دا ټول د هغه د استقبال کې ودرېده او چې کله بیا دی رانیزو شو نو بس زر پلار ته ورسره غاړه وتو او مور یې ښکل کا او مور دی ښکل کو پلار دی ښکل کو د ډېر وخته پورې دا نه جدا کېده او جړلې حتی کې چې ډېر زیات سړی کله صبر شو نو بیا یې بوتله خپل محل ته او خپل محل ته یې بوتله او بیا یې هغلته کې خپل تخت د چې کوم په هغې باندې کېنول په شاهي دربار کې او خلکو ته یې چې دا زما مور او پلار دی او دا زما وروڼه خویندې دي او د دوی چې کوم دی دا ټول بچي دي او تاسو هم د دوی تعظیم وکئ. ټول هغوی تعظیم وکړو او بیا دلته کې الله پاک اوس مخکې فرمایي ورفع ابویه او اوچتې کو خپل مور او پلار لره علی العرش عرش وی تخت تخت وی الله په تخت باندې ناست دی نو دا عرش ټکي دا تخت دپاره راځي وخروا له سجدا او پریوته دی ټول په سجده کې سجده تعظیمی کې. پخوانو امتونو کې تر عیسی علیه السلام پورې کوم امتونه چې نو تعظیم پای کې سجده چې کوم ده نو هغه حلاله وه جایز وه خو هغې کې شرط دا و چې یعنی د عبادت په نیت باندې به دا سجده نه وه چې
چې موږ د دې اجازه بس تاسو صرف د تعظیم د پاره وا او بعضې وایي چې نه لږ داسې د رکوع غوندې شکل کې شو ورته خو دلته سجده الله پاک ذکر کړی نو بس موږ څه دې تعویل کوو په سجده کې پرېوته خو دا تعظیمي سجده وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم تعظیمي سجده اوس په امت محمدیه صلی الله علیه وسلم باندې منع کړې ده اوس به څوک هم چاته سجده نه کوي تر دې پورې چې یو صحابي راغو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سجده کول هغه ورته وی نه وی هغه رب ته سجده وکړه چې چا څوک قایم او دایم دی همیشه د پاره هغه ته سجده وکړه بل یو صحابي دی هغه د ملک شام نه راغو نو هغه ته دا شرک ډېر زیات او خلکو به دا سجدې میجې کولې څنګه چې هم یهود او نصارا کو ملکو نو ای کې خدا رواج وو نو ای به دا کولې بادشاه ته سجده کوله نو هغه چې راغو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې یاره مونږ هم تا ته سجده کوو که نه هغه ورته نه وایي دا الله نه ما سوا بل چا ته سجده جایز نه ده او وایي که جایز وه نو امام به ښځې ته حکم کړی چې خپل خاوند ته سجده وکړه نو دلته کې الله پاک فرمایي چې یعنی دی په سجده باندې پرېوته وقال یا ابتي نو دی एकदम دا आवाजو کې اے بابا جانا هذا تعویل رؤیا دا غزما تعبیر د زما د خوب چې ما په بچپن کې لیدل او تاسو ته ویلو من قبل د دینه مخکې چې په بچپن کې ما کوم لیدل او ما تاسو ته ویلو چې یرا نور او سپومه او یو لستوري چې کوم دی نو ما ته سجده کوونکی دي دا هغه دي چې یو لسرونو ما ته سجده وکاو مور او پلار راته وکا نو ګوره الله خو خپل ګوره هغه خوب څو کاله 50 کاله پس چې کوم دی نو هغه یعنی مطلب دا دی چې هغه تعبیر د دې راخیږي نو د دې لپاره علماو لیکلي دي چې د خوب تعبیر بعضې وخت کې پای کې ډېر وخت هم لګېدی شي تا په ځوانۍ کې یو خوب لیدلی په بوډاپه کې هم د هغې تعبیر وتی شي قد جعلها ربي حقا او وګرځولو دغه خوب لره زما رب یعنی رښتیا وقد احسن بي او هغه په ما باندې احسان وکړو اذ اخرجني من السجن کله چې زه ویستم الله پاک دا کوم ځای نه د قیدخانې نه قیدخانه ذکر ګوره مخکې وکړو دا ټول نه اخري صورت د تکلیف الان کې د باندې خړومبه تکلیف د الکوانه کې په کوی کې د غرزول راغلی وکنه بیا مطلب دا چې دا دومره قافله کې بیا دراتلو او دا دومره بیا کې خانه ذکر وکړو وجاء بكم من البدو او ری واستي تاسو دغه دیحاتنا یعنی د کلی دا من بعد پس دینا ان نزع الشیطان چې کله جګړه واچولا شیطان بینی و بین اخوتی زما او زما درونو په منځ کې یعنی دا شیطانی یو فعلو او بیم د کوی ذکرونو کو ښا چې د عزتونو والي ټکولې مو په زوري په کوی کې چولې ما وینه وای شیطان چې زما او زما درونو په منځ کې کم دشمنی چولې وا هغه د زړه هغه خیرنواله حسد بغض چولې نو دا شیطان چولې ان ربي لطيف خو بشک رب زما چې دی هغه ډیر زیات خط تدبیر کوونکی دی لما یشاء څنګه چې غواړي انه هو العلیم الحکیم بشک هغه خبردار دی د هر څه خو هر څه ورته پتم دا او د حکمت خاوند دی هغه چې هر کار کوي پای کې هغه حکمتونه دی پای باندې عام څوک نه پوهیږي علم غیب صرف او صرف الله پاک لره دی او الله چې څه غوښتي وي او چې په څه ذریعه سره امتحان غوښتي وي هغه امتحان پر راولي او په هغه ازمایش کې اچي او خپل بنده یعنی په دې دنیا کې چک کوي ابراهيم عليه السلام څومره په امتحانونو کې الله پاک چولو نو دغه شانتي یوسف عليه السلام بیا واچولو یعقوب عليه السلام واچولو دغه شانتي ټول پیغمبران الله پاک سناسو یعنی د امت د لاسه چې کله راځي ته دعوت او تبلیغ وکول نو یې بوله ډیر زیات تکلیفونه ورکول
نو دوی ټول تکلیفونه تیر کړي دا هغه د الله تر طرف نه امتحانات دي. او بیا فرمایي ربي اے ربا قد آتیتنی من الملک او تارک ماتا داغا بادشاہتنا وعلمتنی او ادخول ماتا من تعویل الاحادیث تعبیر وزوستل د خوبونو تعبیر دی راتاو کل دام یو خاص علم دی چې الله په خاص پیغمبر یوسف علیہ السلام لور کړو او یعقوب علیہ السلام تبو خو لیکن په ډیر ښه حیثیت سره چې د سوار لسو کالو روغ پروګرام هغه جوړ کو دا بادشاہت ته د خوب ذریعہ جوړه شو. کریم بادشاہ وخت دې چرته راغوښتو او شیطان خدا هغه سړی نم دې کړو چې کله هغه خوب لري دا په تعبیر سو پیدا نه اور چا ورته چې دا خو یې رب تاسو خیالات میالات دی دا خو څه دغه غونتی خیالات دی زدا پدې نه پیو. نو الله پاک فرمایي یعنی دی الله طرف ته دا ټول خبرې یعنی راجح کوي. فاطر السماوات والارض پیدا کون کې د اسمانونو دی او د زمکه دی. انت ولی فی الدنیا او اے الله تو زما کارساز په دنیا کې والآخرة او په آخرت کې. توفنی او ما اوچت کې د دنیا نه یعنی وفات را کې مسلمان په داسې حالت کې چې زه مسلمان یم. والحقنی بالصالحین او ما شامل کې په صالحانو نیکانو خلقو کې. واو نو یعنی دا موږ ته تلقین دی امت محمدیه صلی الله علیه وسلم ته چې الله پاک نه هر وخت دا سوال کوي چې یا الله مرګ را لخرا کې او ما په صالحانو بندګانو کې واچي. ذالک من انباء الغیب او دا خبرې دي د غیب. نوحیه الیک چې وحی کومږه تا ته اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. وما كنت لديهم او نو ته دای سره از اجمعو کله چې دای دا جمع شو امرهم د دې کار د تمامولو لپاره وهم یمکرون او دای دا خپل چال جوړولو د یوسف علیه السلام خلاف دا غرونو کم یعنی مکر فریب چې دی کولو. نو څنګه به هغه وخت کې سره خو ما ته د کم ځای خبره بیان کا دومره تفصیل وینه د یهودیانو په کتاب په تورات کې وونه چې کوم دی په انجیل کې چې هغه د دې تفسیر غوښتل په قران کې الله پاک دا غي نه زیات تفسیر هغه ته بیان کو. نو دا غټه نشانی رستا د پیغمبر کې دو چې الله سبحانه و تعالی ته وحی رو لګلا. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم امي پیغمبرو هغه علم د چانه نو ویلې او دا چې قران عظیم الله سبحانه و تعالی پای باندې نازل کو چې د دې جواب چانه شکول. حالانکه عرب هغه به ځان ته ډیر وی یعنی عالمان وی او ډیر وی شاعران به وی او د دې نه غټ کتابونه به لیکل. خدا الله د دې کلام د یو صورت جواب ورنکو. یو سره ناستو او هغه صرف د ان اعطینا کل کوثر جواب لیکلو ټول شپه ناستو په یو چټ باندې به غړې وړې خبرې لیکلې. هغه به بیا دې خو ګرځول دوی دا ټیک نه دی خلک برا پورې خاندي. بیا ټول شپه اخر کې محدثین او حضرات لیکلي دي چې وی یعنی مطلب هغه په خپل کاغذونو کې ډوب شو. خدای ان اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر د دې جواب یې لیکل شو. اخر کې یو څو شیرونه ولیکل چې هغه سار خلکو ته وورول ایور پورې خنداګانې کولی ورته مړه دا تاسو لیکلي وی دا ته مړه وای سپاو ته بوته بس سره وی دا ته سره وی هغه کلام ته وګوره وی ستاره کړه خبرو ته وګوره مړه وی بس نو شوی لري شوی اسی وی ځان نه دون الوی دغه جوړ کړی نو خه علامت اكو. وما اکثر الناس او ندی اکثر خلق ولو حرست بمؤمنین اگر کته ډیر زیات هرس کون کی چې د مسلمانان شي او مؤمنان دي شي ایمان دې وروړي. خو ډیر خلک دا سړي چې ته غواړي چې دا ټول
خلق دي مسلمانان شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تمنا و چې بس د اسلام ټول خلق قبول کی او کفر او شرک بالکل ختم شي، او د هر مسلمان د مؤمن دا خواهش پکار دی چې الله پاک کفر او شرک ختم کړي، ټول مسلمانان کې هدایت ورته وکړي. د هدایت سوالونه به رسول پاک صلی الله علیه و وسلم وکول. او کله چې به بیا کفار د طرف نه ډیر زیات سخت تکلیفونه به ورغه، لکه بیرې معینه یو دغه چې یو کسرا او کافر او بوتلو او یا صحابه بوتلو او وی چې قاری حضرات مال راکه چې خلکو تعالی ته قران وخی، هغه چې تبوت دا هغه تر ته پته و یو قابل خو پته لګی له بس ورو هغه کافران راوړ کو بس پای باندې حمله وکا او هغه ټول شهیدان کو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دای د پاره بد دعا بیا د دیر شو تر سلويخ ورځې پوری کړی دا تقریبا سلويخ ورځې، یعنی د سحر د مونږ کې هغه ته بد دعا کوله چې یا الله ته په دې باندې قهر او غضب نازل کړي. نو په داسې حالاتو کې چې کله ځکه چې او یا هغه حافظان د قران حافظان عالمان صحاب او په دوکه بوتله ولته کې چې کوم دې شهیدان کو. نو دا په دغه وخت کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بزړه ډیر زیات داغه بزړو دردیدل، بیا ورته بد دعا کوله. او یو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته بد دعا کړې وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مونږ کولو او هغه د خاشلو ډک لری چې کم دینو هغه راوړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر واچولو او پای سر داغه صابن شو، ټول کپڑے خراب شوي، غوګونه اوس پیمه او ټول لغیبن شو. نو په هغه وخت کې وته خیری کړی او ابو جهل او دا ورسره ټول چې متعلقه څومره کافران ولاړو دی هغه وخو یریده چې بس زمونږ تباہی وخراو، ځکه چې ایته پته و چې دا پیغمبر دی خو کس نه ایمان نه وروړو چې زمونږ به قبیله کته شي یا دی کې پیغمبر کوم ومنلو نو بس دا خو بس د فوقیت په مونږ باندې حاصل شو او هغه به هر یو قبیله به چې بس مونږ د دې د پاسه. نو الله پاک دلته کیو فرمایي چې وی ډیر زیات د خلکو نه داسې دي وی کته غواړي چې دې مسلمانان شو مؤمنان دي شي خو هغه ایمان نه وروړي. دا دومره لوی واقعا دي يهوديانو ته او عیسایانو ته او ټول کفار ته بیان شو بیا ایمان نه نورو الان کې دا خدای ډیماند وکړه او په ډیماند باندې دا دومره لوی واقعا بیان شو خو ایمان نه نورو. وما تسألهم عليه من اجر، الان کې د غواړي تر دینه په دی باندې څه اجر، دا کوم دعوت چې ته چلے نو چانه دې څه پیسې ټکی نه دی غوښتي. ان هو الا ذکر للعالمین، او نه دا مگر دا نصیحت ته د ټول عالم د خلقو د پاره. دا قران پاک چې کوم دی دا د الله سبحانه و تعالی د طرف نه، یعنی دا نصیحت ته وعظ دی او پند په دې کې الله سبحانه و تعالی دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي. یا الله زموږ جنازه په خپل درگاه قبول او منظور کړي. په دې کې که زموږ نه څه کمې زیاتې په معنی او په مفهوم کې شي معافیت وکړي. موږ نه کارونه والي چې تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي. یا الله مونږ کې کورونو هسپتالونو کې څومره یا الله مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفایاب کړي، څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي، د چا څه حاجتونه دي شرعي یا الله د خپل غیبي خزانه ورته پوره کړي، څوک په څه قسم مصیبتونه او فتونو کې دغه مصیبتونه او فتونو ته لري کړي. د ټول عالم په مسلمانانو باندې رحم وکړي او کرم او مهرباني والا معامله ورسره وکړي. یا الله زموږ آبا او اجداد او څومره مؤمنان مسلمانان چې وفات شوي دي د ټول مغفرت وکړي. یا الله په آخر کې زمونږ د عظیم الشان کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله، او ایمان مو په خاتمه مو په ایمان سره وکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.